توابي دی هغه ماته وایي چې ځان مې له کونړې راولم او دا ستاسو مولي صاحب به زه کښېنم مې ته یې راوله زه یې سکېنومه نو ماته وایي چې زه یې راولم بیا به یې تښتي نه وایي په دغه کې وایي په کونړ کې په یو ټکي باندې څنګه منکر شلی وایي په قرآن کې دا ټکی نشته مې دروغ مه وایه مې هغه چې ورشي چپړې لاس کې نیولې منډې والې په خپله هغه وایي چې زه ورته ویډیو وښیم چې ما سره دغه رنګ ویډیو ستاسو مولي صاحب لاس کې چپړې نیولې منډه وایي چې دا وایي چې پولیس ته دروغ وایي چې ما پسې غله راپسې شوی ما ولي بیا دومره نر نه دی چې ما سره دغه وکړي که نه وایي ورتېږي مې ته نر شه امینله کونړې راولې زه یې سکېنوم په دې ساعته ماشاءالله هغه وایي چې نه ما ورته ویل چې ته هغه نه کښېنې یو شاګرد یې راوله هغې شاګرد او د دې شاګرد به دواړه کښېني شاګردان په شاګردان به کښېني هغه وایي چې نه شاګردان په شاګردان نه کښېنم اوس دغه مشران به کښېنو مې زه مشران راولم مشران نه راولو نه یېرېږي نو ما ته وایي چې دغلته وابین جومات دی وایي هلته مونځ ته ځي مې هلته ځم مونځ ته نه ځم پهله به ورتلم هلته جومات و اوس هغه جوړ شو اوس هلته زما هم ده دی دوبندیان دی اوس هلته ورځم نو پهله به هلته اوس پهله به وابین له ورتلم اوس هلته بس دغه شولم پاتې مې کړو هغه پرېښوستم یې اوس هلته دې خوا راغلم نو سبق به مې ورته ویلو یو ورځ یې راګیر کړم ویوالم په بله ورځ یې ووالم په سبا مې ته بس هر څه ویوړل مې د سبق به ستاسو باندې څه وښایي خلکو ته نو زمونږ یو عامر صاحب دی عبیده هغې ویلي هغې څه یو پټي کې کار کولو او چا زمونږ غرمې مونږ له تللی دی دغه ته جومات له هلته یې دغه ته ویلي یو ماشوم یې راګیر کړی و وابي وښلو یې هغې ورته ویلي چې دا ولې واخې وایي دې سبق ته غلط شلی هغه ورغی چې لاس وله نیولی دی چې دا یې ولې یو بل ډب دې تې ویستو ولا چې راپېب درته واپس زه نیسم هغه ورته وایي چې دې کې ستاسو یم وایي دې کې هر څه زما هر څه شویم هله چې دې ته ورته ته د ماشومان دي سړی یو کړستې وباسي دا وایي چې نه نو بیا ورته وایي دلته ناست یم وایي که دې وړو ته یې څه ویلې که نه ورته ورباندې نور ځان وډبېد بیا د دې یو قاري صاحب دی جومات ته هغې سبق ویلو د محلو پسې راغلو زمونږ ډېرو پسې وایي تاسو یې پټکي ولې وښئ هغوی ته چې دا په کم حدیث کې راغی چې پټکي به وښئ هغوی ته یې ما ته وایي چې په کم حدیث کې نه یې راغی چې را پټکي به نه وښئ سړی غلی شلی هغه ورته وایي چې په تاسو مونږ سره مناظره باندې کښېنئ خو تاسو وګټله مونږ وابین کېږو او که مونږ وګټله مونږ سره دوبندیان کېږئ وایي چې نه مونږ نه کښېنو نو سړی بس سر یې لاندې کړی او غلی ناست و اوس وابي که دي وبندي تورې دې خپله کیسه کې د ده چا سره مناظرې ټایم یې شوی دی هغه اوس ما ته وایي چې زمونږ کلی دی هلته دغه کې کوم ځای کې جهانګیر آباد هلته یو مولوي صاحب دی قاری بسم الله نوم یې دی نو ما ته وایي چې هغې سره کښېنوه مې مه کوه ګوره هغه هم ترې وتښتي نو بیا ورته ویته کوئ که نه نو سړی یارېدلو سړی یارېدلو لاړو بیا ولاړلو سبق له لاړلو بیا ته وایي اوس نورو ټاکېږه مه وایي زه به زه که نه ما ته اوس بیا راباندې چاړه داسې راویسته زه ته یې خوښ شولم مې ته صرف ډبل چې چاړه باندې واپس دلته ویشتوم ما ته وایي صحیح ده ورته مې وویل چې دا وایي دغه رنګ جګړې ما ورور څه څه کوي نوم دی ورور دې څه نوم دی مشرت تاره مشر دی اوس ما ته خبرې کوي اوس مې زه اوس نور خبرې مه کوه دا مناظرې نه شي کولی څه دی کوئ اوس سړی غلی شلو بس بیا ما ته وویل بس نور خبرې بند دی هلته کار کوه بس ځه مې کار نه کوم تاسو مناظره کوم سړی بس غلی شلو اوس د څه اوس د مناظرې له ټایم اخیستی دی اوس ورته وایم چې راولې هغه وایي چې نه یې راولو هغه یېرېږي د وابیانو مولیان یېرېږي نه راځي ستا ورور سره هغې څه وایي دې یېرېږي دی یېرېږي او ته راغلی چې یعنې مفتي صاحب ته چې مناظرې دپاره که هغوی تیار شي نو موږ خو تیار دي ملګري ستا دا مطلب دی هغه تیار شو رهی اوس دلته یې مونږ له راوله یا مونږ ته جواب وایي مونږ به کسان در ولېږو چې کله تا
تل کوم ځای دا ما دلته وګورم څه سره مخ کې دلته اصل له کوم ځای اصل ګور کامیو کامې ننګرهار ها اسمرګرو دا کارګزاري داسې و چې دا ماشوم راغلی و یاره ما وابیانو سره ټیم ایښی دی د مناظرې دپاره د یو ورور دی دا والد دی دا غریب او بیا ورته ده ویلې چې زه به درپسې خپل عالمان راولم ته خپل راوله خو هغه بیا دا خو دلته راغی الحمدلله دغه تاسو خبرې واورېدې او وهابیان وایي زما ورور سره نه تیارېږي نو دا په دې فخر کوي چې یاره وایي چې الحمدلله زمونږ علما کرام چې دي دا صرف یو دوه درې خبرې تاسو ته موږ د دې واورولې د دې دپاره چې الحمدلله دا لږه ډېره خواري او محنت ماشاءالله زموږ مشرانو وکړو نو دغه دی زموږ ماشومان الحمدلله هم د حق په پېژندګلو باندې اوس دی قایل شو الحمدلله د خپله هم ویلې چې یاره ما په د وابیانو سره په مدرسه کې سبق ویلو هغه د زه ترې اوس راووتم الحمدلله دا د مفتي محترم کرامات او برکت دی الحمدلله چې په دې ډېر لږ وخت کې دوی الله پاک ذلیله کړه او انشاءالله دا به نور هم الله ذلیله کوي